बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د فالج په باره کې نن تاسو لږ پوهوم چې د فالج ولې کیږي. د فالج عام طور باندې دوه قسمونه دي. یو ته موږ وایو اسکیمیک سټروک او بل ته وایو هیمریجیک سټروک. ما لږ کې ګران الفاظ استعمال کړل میډیکل خو د دې تاسو ته اوس لږ ایکسپلینیشن کوم. عام طور باندې موږ د فالج لپاره سټروک لفظ استعمالو چې د سټروک شوی دی. نو دا دوه قسمه یو داسې چې په سر کې رګ وشلیږي هغې ته موږ وایو هیمریجیک سټروک. یو داسې چې رګ تنګ شي او د دماغو یو حصې ته د وینې سپلای چې ده نو هغه کمه شي. اوس دې دواړو کې ډېر زیات فرق دی. نو اکثر د دواړو ټریټمنټ یو قسم داسې تاسو ویلی شئ چې دا الټه دی. نو اول که فرض که داسې تازه کې د یو کس ته فالج وشي نو اول د ټول نه ضروري خبره خو دا ده چې دا معلوم کړي شي چې لکه د ده آیا په سر کې رګ شلېدلی دی او که رګ تنګ شوی دی. نو دې لپاره ښه شی چې دی نو هغه دا ده چې د ده زر فورا یو سی ټي سکین وشي د دماغو. نو که فرض که د هیمریجیک چې کوم دی کوم چې دا رګ شلیږي نو هغه خو یو ډېره میډیکل ایمرجنسي ده او هغې کې فورا بیمار چې دی نو هغه ایډمیټ کول پکاري او چې ایډمیټ شي نو د هغې بیا ډفرنټ ټریټمنټس دي. نو هغه خو ځان له یو دغه دی بیا د هاسپټل کار دی. خو که فرض که داسې چې هغې کې رګ تنګ شوي او د دماغو یو خاص حصې ته د هغې وینې سپلایي کمه شوي نو فرض که د هغه یو لاس کار نه کوي یا یو خپی کار نه کوي د دې مختلف بیا قسمونه یا یو سایډ بالکل د ټول وجود یو کار پرېږدي. نو په دې کې بیا چې دی نو د ټول نه ضروري خبره دا ده چې څنګه تاسو ته پته ولګي نو دلته د وینې نری کېدو دوایي ډېره زر شروع کول پکار دي. نو هغې لپاره خو اوسه پورې چې کوم پروټوکول چلېده نو هغه به دا ډسپلین ګولۍ چې دي نو دا به ورته په سټارټ کې دا زر ورکړي چې یو دوه ګولۍ ډسپلین ورته سټیټ ورکړي شي په هغه ټایم کې او بیا داسې د هغې خپل کم دغه دی روزانه یوه ګولۍ او داسې د دې بیا د مختلف قسمه نورې دوایانې دي هغه ورسره ایډ کړي شي. خو په دې کې دا یو ضروري خبره ده چې نن سبا چې کوم لیټسټ دغه دی ما خبره د دې لپاره کول غوښتل چې کوم د زړه لپاره انجکشن لګي اکثر چې په هارټ اټیک کې کوم انجکشن لګي نو د هغې نن سبا ریکمنډیشنز د سټروک لپاره راغلي دي. نو که داسې مریض یو پراپر ټرشري کیر سنټر ته ولېږلی شي هاسپټل ته چې هلته کې د هغې سهولت وي او هغه فورا هغه ته ولګي نو کوم ځای کې چې رګ تنګ شوی دی یا رګ بلاک شوی دی نو هغه انجکشن سره هغه فورا کولاویدی شي او د هغه د غټ دغه نه معذورۍ نه بچ کیدی شي. نو ښه خبره دا ده چې که داسې چېرته تاسو نږدې یا ستاسو په خپل خپلوانو کې د فالج بیماري نو په دې کې کوشش دا کوئ چې هغه خو فورا اول سی ټي سکین لپاره لګئ او که فرض که هلته کې بیا دغه شان څه یوه ده ووایي چې یاره دا رګ بلاک دی یا تنګ شوی دی نو چې هغه ته هلته سهولت وي نو ټیک ټاک که نه که د هغې نه بیا ښه سنټر ته تللی شي. بلکې ایون اوس نن سبا په پنډۍ کې او په کراچۍ کې هم د دې انجیوګرافي باندې ټریټمنټ هم شروع شوی دی. څنګه چې د زړه د رګ د کلاولو لپاره سټنټ لګوي نو دغه شان په دماغو کې هم چې کوم ځای بلاک دی بس هلته سټنټ ولګوي او هغه فورا هغه بیمار چې دی نو هغه ډېر زر ټیک شي. دا خو یو بیا داسې مسلې د ټول عمر لپاره د هغه یو طرف کار پرېږدي نو د هغې نه د بچ کېدو لپاره په دې ورځ دوه کې د هغه فورا دغه ټریټمنټ وشي نو هغه ډېر د معذورۍ نه بچ کېدی شي. بل په دې کې یو ټیکنیکلی یو داسې خبره ده چې اکثر خلک په دې کې دا غلطي کوي چې چونکې دا داسې کس شي نو د هغه اکثر بلډ پریشر هم سیوایي. بلډ پریشر یې سیوایي نو هغه د خلک والا د بلډ پریشر د کمولو ډېر زیات کوشش کوي چې دا بلډ پریشر دوایي والا مسلسل ورکوي چې یاره به دا لږ ډېر راکم شي. خو چې کله دا رګ تنګ شوی دی یا بلاک شوی دی نو په دې کې کوشش دا پکار دی چې ډېر زیات مونږ بلډ پریشر کم نه کړی شو کم نه کړو ځکه چې هغې کې آلریډي د دماغ یو حصې ته د وینې سپلایي کمه ده. دلته ورته ته بلډ پریشر هم ډېر زیات کمی چې کمی نو هغه وینې سپلایي په ورته مکمل کمیږي هغه ځای ته نو د هغه د فالج چې کوم هغه دغه دي علامات دي هغه به نور هم زیاتېږي.
نو دې کې بلډ پریشر مونږ کوشش کوو چې نه ډېر زیاتی او نه ډېر کمی دا مونږه داسې 140 150 160 دې منځ کې چې بس دغه شان د بارانې چلیږي دغه شان د لاندې نیم په دغه ځای باندې ساتو چې هغه کم د وینې سپلای دا د دماغ کم ځای کې چې فرق راغلی چې هغې ته نارملي جاري نو دا یو څو خبرې وې د فالج په باره کې ما چې تاسو سره یې شیر کوم. السلام علیکم.